أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. سورة القصص لما سپارہ آیت نمبر 87 واتیم دنیم آیات تفصیل پرون شیو ولا يصدنك عن آیات الله بعد إذ أنزلت إليك. دینی آیات تفصیل نن کولون دی وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ او روغوان خلق إِلَىٰ رَبِّكَ رب ستاتا کتاب در رب ستاتا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مکیگا دا مشرکاننا. سورہ قصص کے تسلی نبی علیہ السلام تورکولا واقع دا موسیٰ علیہ السلام تفصیلی واقع دا موسیٰ علیہ السلام بیانولا. سورت کے مقاصد اربعہ علیہ بیانول داغه د پاره رکاوټ د دنیا کارونه دنیا وا چې دنیا مقصد وګرځي دا رکاوټ ګرځي د دین کار ته پای واقع د قارون ذکر کا چې قارون هغه خلق وتوي او احسن کما احسن الله الیک احسان کا څنګه چې تاسو الله احسان کړی دی. ناو ته په جواب کوي چې دا مال دولت دا ما سره هنر دی علم دی انما اوتیتو علی علم عندي دا ما ګټلې ما سره علم دی هنر دی د سیلف میډ ما او تیړو نه الله وی فخسفنا به وبداره الارض مګه کې می سره بنگلیو منډلو. اوس اخر د صورت کې الله وی چې قران توحید د ذکو زړه طریقو شو قران د ذکو اوس پتا خلق د دین اړای منی کوي بری ته به کوشش کې په دې به کلک پاتې کېږي. فاستقم کما امرتا واستقم کما امرتا کلک ودرېږه لکه څنګه چې تا ته حکم کولی شي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقامت دا اصل شی دی الف لام میم سجده کې دې سمات کې وایي چې مستقیم کلک پاتې شوی په توحید باندې په دین باندې په قران باندې دا اوچته درجه ده. نه الله وی تاره و نه ولا يصدنك عن آیات الله الله د آیاتونو نه تا باندې کې و نه لړی بعد اذ انزلت الیک پس دا غینه چې تا ته بیان کړی شو اوس وی په دې کلک پاتې شه و دیتا اس خلق راغواړه ودو الی ربک اروغواړه خلق الی ربک رب ستاتا الی ربک کتاب درم ستاتا الی ربک توحید درم ستاتا. دنیا توحید د پاره پیدا او اخیری امت تعالی قران نه لګلې داغي نه چوڑو خلاصه توحید دی د الله توحید ته خلق راغواړه ودو الى ربک ونغوانا خلق لارې درم ستاتا کتاب درم ستاتا ولا تکونن من المشرکین او مکیګه د مشرکانو نو دغه توحید دا قران کې ټول بیان شوی دی. قران خلاصو نه جوړ دا توحید دی. نه له قران زکه چې په توحید باندې کلک شي څوک ته وانړی او د مشرکانو ملګرتیا مکوا. قران نږدې کو ولا تکونن من المشرکین او مکیگا د مشرکانو نه خلق روغوانا دی کتاب تا خلق روغوانا توحید تا د شرک ردو کا ازنه چې ته په شرکیاتو کې مبتلا شي خلق د الله کتاب ته روغوانا دارنګ الله خلق سلامتیا ته راغواړي. الله حکم کوي سوره یونس کې اول سمج پاره کې
15 آیات کې وایي آیت 25 کې والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم والله يدعو لنا غواړي الى دار السلام کور د سلامتیا ته ويهدي او توفیق ورکوي من يشاء چاله چې خوښي الى صراط مستقيم لارې برابرې ته الله خلق را غواړي سلامتیا ته سمې لارې ته والله يدعو او الله را غواړي خلق الى دار السلام کور د سلامتیا ته سلامتیا پس کې ده د الله په توحید کې ده د الله په دین کې ده د الله په کتاب کې ده نو الله دې خپل توحید ته را غواړي والله يدعو الى دار السلام او الله را غواړي خلق کور د سلامتیا ته چې دا اور نه په سلامتیا شي جهنم نه بچ شي د اور نه بچ شي نو الله را غواړي خلق ستا الى دار السلام کور د سلامتیا ته والله يدعو الى دار السلام او الله را غواړي خلق الى دار السلام کو د سلامتیا ته چې د الله خبره دیو منله په سلامتیا بشي سورہ انعام کې وایي اتم سپارہ آیت 127 کې لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دار السلام دې د پر کور د سلامتیا دی عند ربهم پني درب دی وهو وليهم د الله دوست دی بما كانوا يعملون په سم دای چې دی کول چې د الله دوستانه د الله دوستانه کارونه دی وکړو نو د الله دوست بشي لکه سورہ آل عمران کې آیت 68 کې وي والله ولي المؤمنین الله دوست المؤمنانو جاسیه کې نور لسمات کې وي والله ولي المتقین الله دوست المتقینانو چې د الله دوستانه کارونه دی وکړو د الله دوست بشي دانګي سورہ نحل کې بیا وي آیت 124 کې چې خلق د الله دین ته د الله کتاب ته وغواړه سوال سمجھ پارا سورہ نحل آیت نمبر 125 یوسل پنجشتم کے نبی علیہ السلام تعالی حکم کئی اودو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ اودو الی سبیل ربک غار خلق الی سبیل ربک لاری درفستات بالحکمت په حکمت سره والموعظۃ الحسنۃ او پواز خسره وجادلهم او جګړه کو دای سره بلتی پا طریقې باندې پا مسله باندې یا آسان چا بهتر ده چا توحید مسله د قران دی جګړه سره کین بیا سره جګړه وکا او دو الی سبیل ربک روان خلق لاره درمستا ته د الله لار قران کریم سورۃ الانعام کې اتم سپاره کې الله وی قل هذه سبیلی ادعو الی الله دا بیا سورہ یوسف کې وی ابي ارسو سورہ یوسف کې آیت 108 قل هذه سبیلی ادعو الی الله او صراط مستقیم قران کریم تعالی و سورہ انعام کې اتم سپاره کې وی آیت 126 کې وَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا قرآن لار درب ستاد نیغا او سورۃ الانعام کې 153 نمبر آیت کې وایي وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ یقینا قرآن لار زما د نیغا دی پس روان شي دا نیغا لار دی پس روان شي دارنګي صراط مستقیم یا سبیل الله دا الله لار دا قران دا نو دلته وی خلق قران ته وغواړه او دو الی سبیل ربک راوړه خلق الی سبیل ربک لار درمستا ته قران ته بل حکمت په حکمت سره حکمت باندې خلق راوغواړه حکمت څنګه نو حکمت دانه چې ته حق پټکا په حکمت سره خلق راوغواړه عام طور سره خلق حکمت دی ته وي چې حق پټ کی
نه حکمت څه ته وایي ادعو الی سبیل ربک غواړه خلق لارې درفستا ته بالحکمت په حکمت سره القرآن یفسر بعضو بعضا قرآن کریم یو ځای اجمالی بل ځای کې داغي تفصیل کوي حکمت څه ته وایي سورې یاسین یویشتمه سپاره کې دویم آیات کې وایي والقرآن الحکیم او شاید دی قرآن حکمت نه ډک دی والقرآن الحکیم شاید دی قرآن ډک دی د حکمت نه قرآن د حکمت کتاب نه معنا دا شهودو الی سبیل ربک او خلق قرآن ته لارې درمستا ته قرآن ته بالحکمت په حکمت سره یاسین والقرآن الحکیم شاید دی قرآن د حکمت کتاب نو بالحکمت په قرآن سره چې قرآن کومه طریقه خولې ده نو په طریقه باندې خلق قرآن تر وغواړه توحید تر وغواړه او بیا وی والموعظه الحسنه او پواز او نصیحت خسره والموعظه الحسنه او پواز خسره نصیحت خسره نو څو یو سړی بوي چې دا زکم کار کوم کم دعوت چلو ما کم نصیحت کوم نو دا خره یو سړی بخپل خبره ته خبره وي موعظه الحسنه یو سړی وي چې دا په کومه طریقه بیان کوم دا خط بیان دی دا خط طریقه ده هر یو جماعت والا وي چې دا موږ کومه طریقه استعمالو دا خط طریقه ده قران کریم دته خط طریقه خي والموعظه الحسنه او پواز خسره خواص څه دي نو القرآن یفسر بعضو بعضا حمیم سجدہ صلیوستم سپارہ کی آیت نمبر 33 کی ہوئی وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ أَحْسَنُ سُوک تیرے خیستا قَالًا پرینا کی مِّمَّنْ دَعَا دَعَا إِلَى اللَّهِ چراوانی خلق کتاب دا اللہ تا توحید دا اللہ تا دین اخا خبره بل نشته د الله کتاب نه قرآن کریم نه بل اخا خبره نشته نو موعظه الحسنه د الله کتاب نو دلته به داسې معنی کې ودو الی سبیل ربک روان خلق لارې درفستا ته قرآن ته بالحکمت په حکمت سره یعنی په طریقې د قرآن سره والموعظه الحسنه او په واسخ سره او نبی اسلام ته الله چلو طریقه خولې ده بیل اسلام ته الله وی تا ته طریقہ چل نه درتلو د بیان موږ ته د بیان چلو خولو سوره حمیم شورا کې پنځمه سپاره کې آیت 52 کې نبی اسلام تعالی وی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وکذالک دارنګ اوحینا الیک وای کوم تا څنګه چې په خوانو پیغمبران لموه کولا تاسو ته موه کو روح من امرنا د قران په حکم زمغه قران د روحاني غذا وا روح من امرنا زکه وته روحي روح من امرنا قران په حکم زمغه بیا وای ما كنت تدري تن پویدلی مل کتابو چې څنګه به بیان د کتاب ولل ایمانو تن پویدی چې څنګه به بیان ایمان ولکن جعلنا نورا الیکن ګرځولم غری قران نرو نور اندرنا کتابو نادی بیلار خون پر قران باندې من نشاو چل چې خوشي زمغو منه بادینو بنګانو زمنا چا کې چې نه بتوي طلبي نالوي اغلا زهادت کوما دانه چې الله چاله هدایت کوي چاله نه کوي الله ظلم نه کوي نادی بی من نشاو لار خمغو پدې باندې پدې قران باندې چاله چې خوښ شي زمغو منه بادینو بنګانو زمنا الله ظلم نه کوي چې چاله خوښ شي هدایت کوي چاله خوښ شي نه جواب هم دې صورت کې کوي سورې شورا کې آیت نمبر 13 کې وایي الله آیات اخر کې الله یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب الله یجتبی الله ورکی الیه دی قرآن ته من یشاء چاله چې خوښ شي بیا اعتراض راتلو
نو داغي جواب کوي چې څوک ور کوي چاته هدایت کوي ویاندې الیه من ينيب ویاندې توفیق ور کوي الیه دې قران ته منا چاته ينيب چا کې چې انابت وي طلب وي مینه وي شوق وي وستل وي او انګلیش کې ته ډیماند وي چا کې چې ډیماند وي وستل وي نو ایله توفیق ور کوي ظلم نه کوي الله نو الله وی چې چاله می خوښ شي چا کې چې انابت وي ناغل نو دلته کې با معنا دا کې سورې نال کې ودو الی سبیل ربک نو غواړه خلق کتاب درم ته بل حکمت په حکمت سره په طریقې د قران سره قران کومه طریقه خلا والموعظه الحسنه او په واسخ سره واسخ قران په طریقې د قران سره وجادلهم که جګړه سره کوي نو جګړه کوي دای سره بلته په طریقې باندې یا سن چا خستنو په مسلو چا خستنو ا طریقه هغه مسله چا خه مسله توحید دلته سورې قصص کې وایي ودو الی ربک روان خلق لری درم ستاتو توحید درم ستاتو دانګي سورې حج کې وایي آیت نمبر 67 کې وش پېته کې سورۃ الحج ولسم پارا آیت 67 وش پېته لکل امت جعلنا منسکا هم ناسکو فلا ينازعنك في الامر ودو الى ربك لكل امت پردار یوم جعلنا غزول دی منگا منسکا تیل قربانی هم ناسکو چې د قربانی کون کی دا پاغه کې فلا ينازعنك في الامر په جګړه دیونو کې تاسو سلام فی الامر په کار د دین کې ودو الی ربک اروغان خلق لاره دربستا څنګه چې دلته سورې قصص کې ودو الی ربک اروغان خلق لاره دربستا ته سورې حج کې وایي ودو الی ربک روان خلق لاره درمستاتا کتاب درمستاتا دیو جن نبی علیہ السلام بیا اعلان کړي چې قران ته خلق راغواړي سورہ یوسف کې آیت 108 کې الله تو اعلان وکا سورہ یوسف 12 پارا آیت 108 قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشركين قل هذه سبيلي ويا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انا قران زمانہ دا ادعو الی الله ذرا بلما خلق کتاب دالنا تا علی بصیرۃ پاکل مندای باندې ما انا زو ومن اتبعنی سوک زمانی تابعدار وسبحان الله پاک ته الله د شریک نه د صدر نه وما انا من المشرکین او نیمازه د مشرکانو نه نزل تصویر قصص کې وایي چې خلق د الله توحید ته د الله کتاب تر واړه او شرک مکوا ودو الی ربک او غواړه خلق لاره درمستاته توحید درمستاته ولا تکونن مکهګه من المشرکین د مشرکانو نه دغه توحید د قران خلاصو نه جوړ توحید دی توحید بیان کا قرآن بیان کا او د شرک ردو کا د آیات ترجمه سرنام ولا یسودنک وادن لئی تعالی ان آیات الله ہدایتونو د الله نو بعد ذلت لیکا پس داغینا چی نازل کلیشی تاتاو چی نازل کلیشی دی تاتاو نو نزول خوب برشی دی اس معنی بیان بعد ذلت لیکا پس داغینا چی بیان کلیشی تاتاو ودو الی ربک اروان خلقو الی ربک کتاب درمستاتاو داری درمستاتاو ولا تکونن مکیگتاو من المشرکین د مشرکانو نو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين